ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله
او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، طلباء کرام او عوامو مسلمانانو ورونو مشرانو کشرانو او امزولو، دا چنن ستاسو پا دے مردان علاقہ دے محب بانڈا کی دا اللہ رب العزت پا دے کور کی دے مسجد کی دا کم پروگرام منعقد دے دا جماعت اشاعت التوحید و سنہ زیر نگرانی. دا پروگرام نم دے مشن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت مشن سو، دا انبیاء و دا بیاست مشن و مقصد سو. دا یو ډیر ښه خبره ده. الحمدلله منګ او تاسو ټول مسلمانان یو، مومنان یو، او مومن دی ته وایي چې د ده به په الله ایمانی، الله به مني، د الله پیغمبران به مني، د الله فرشتې به مني، د الله کتابونه به مني، تقدیر به منی، قیامت به منی، بعث بعد الموت به منی. دا ټول ایمانیات دی او دا په موږ فرض دی. خو مسلمانانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم منل سری، د الله منل سری، د الله د کتابونو منل سری، دا الله د پیغمبرانو منل سدي، نو دی باندې ځان پویول غواړي. الله منل داري چې الله کوم صفاتونه دي چې هغه الله له ومني، په هغه ایمان راوړي، چې کوم د هغه د شان مناسب دي هغه الله له ثابت کې، کوم د الله د شان منافي دي نو هغې نه د الله صفایي او پاکي بیان کې. تاسو چې په مانځه ودرېږئ او نیت وتړئ نو اولنی ټکی ستاسو دی سبحانک اللهم وبحمدک. د دې معنی دا ده چې یا الله پاکی د تا لره، یا الله او مناسب صفتونه د خدای توب تا لره دي. نو د الله پاکی به بیانې، د الله پاکی به د هر هغه شي نه بیانې چې کوم د الله د ذات او د صفاتو منافي دي. الله به د شریک نه او د شرک نه پاک ساتي. ذات او صفاتو کې به الله سره څوک نه شریکه. کم غلط نسبتونه چې مشرکین او کفار او الله تکړی دي دا غینه به الله پاک ثابته. کم چې د نقصان صفاتونه دي دا غینه به د الله پاکی بیانې. دا د توحید یو اړخ دی. کم چې د الله د شان مناسب صفاتونه دي نو هغه به الله له ثابته. سورہ اخلاص منگا اکثر پا مانزه کی لولو نو پدے کے دا اللہ دا توحید بیان دے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد دی کے اگا صفات ثبوتیہ دا اللہ ذکر کئی. دا با منی چے اللہ یو دے، دا با منی چے اللہ بے حاجت دے، اللہ بے نیاز دے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کی صفات سلبیہ ذکر کئی. چه اللہ غزاد دے چه نئی سوک زیگولی دی او نا دا چانا زیگولی شوئے دے.
نه بچی شتا، نه مور او پلار شتا، نه مساوی او برابر څوک شریک شتا. نو پورا توحید دا دی چې د غیر د الله صفاتونه د نورو نه نفي کی او الله له ثابت کی، او د الله چې کوم صفاتونه دي هغه الله له خاص کی، نور له نه ثابته. صفات ثبوتیه الله له ثابت کی، صفات سلبیه د الله نه نفي کی. نو د الله رب العزت توحید منل داری چې د الله چې څومره صفات دي هغه ټول الله له ومني، ای کې الله سره مخلوق شریک نه کی. څومره عبادت چې د الله حق دی چې هغه مخلوق له ونه کی. مثال په تور خبر اوږده نشي خو زه تا ته تمهید په شکل وایم. څه حقونه داسې دي چې هغه د الله دي، څه حقونه داسې دي چې هغه د مخلوق دي. د الله حق به الله له ورکې، د مخلوق حق به مخلوق له ورکې. که د الله حق د نبی لا یا ولی له ورکه نو شرک دی وکړه، که د نبی مرتبه د الله له ثابته کړه نو هم کفر کې مبتلا شوي. علامه ابن قیم ډیره ښایسته خبره کوي، لله حق لا يكون لغيره، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان. د الله خپل حق دی هغه د بل چا د پاره نشي کېدی. څومره ښایسته خبره. او د بنده خپل حق دی نو دا ځان له دوه بیل بیل حقونه دي. دا بیل بیل امنا لا تجعل الحقين حقا واحدا، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. دا دواړه حقونه په خپل منځ کې مه یوځای کوئ بغیر د تمیز او د جدای نه. بیل بیل قیدے کې جدائی راولئ. دا الله حق الله له ثابت کئ، الله له قید بنده حق بنده له ورکئ. فالحج للرحمن دون رسوله، فالحج للرحمن دون رسوله، وكذا الصلاة وذبح ذا القربان. حج دے دا د رحمان بادشاہ د پاره دے. اللہ پاک قرآن عظیم کی ذکر فرمائی چی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. د پاره د رضا د اللہ پا خلق باندے حج د بیت اللہ دے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. او پدې دا علماء پوهیږي چې دا کم لام دی لله، خاص د الله د پاره نه د بل چا د پاره. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. نو حج دا صرف د الله پاک د پاره کوا نه د رسول د پاره. لبیک اللہم لبیک، اللہ لبیک اللہم لبیک. چغه د یو الله د پاره ووا مد بل چا د پاره. زکه چې دا تلبیه ده او دا حق صرف د چا دی. فالحج للرحمن دون رسوله. حج د رحمان بادشاہ د پاره دی نه د رسول د پاره. وکذا الصلاة وذبح ذا القربان. دارنگی صلات چی دے مسجد دے نو دا حق دے یو اللہ دے. بندہ دا پارا بمنز نکے کہ بندہ تا دا زان خودو دا پارے کے نو بیا ثواب نمیلاوی گی. نو مجھ صرف دا چا دا پارا دے یو اللہ دا پارا. او چکل ملالا کے نو دا یو اللہ پنم کوا. دا مخلوق پنم چرتا علالا ونکے. پدینیتی کوا چه اللہ مان رضا شی. دا اللہ پنو میں خلق الخیراتی کوا.
مخلوق په نوم باندې حلالې ونه کې که چرته د مخلوق نوم دی په ذبح باندې ووې نو شی مردار دی او چې چا حلال کړی دی او د غیر الله نوم یې پیدا اغستی دی نو هغه انسان مشرک دی او کم شی چې حلال کړی دی نو هغه مردار دی او چې کله سړی مشرک شي نو بس نکاح ماته شوه ښځه باینه شوه وذبح ذا القربان ته چې کلمه ذبح کې کنه نو تب وې بسم الله الله اکبر الله په نوم به حلال وکذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا متاب العبد من عصياني دا شانت سجده چې دا صرف د یو الله پاک حق دی چې دا سر چرته د رب نه بغیر مخلوق تخکته نه کې تعالی الله ډېر لوی عزت درکړی دی الله وی بنده چې سجده لګي نو یو ماته به لګي د رب نه بغیر به بل چاته سجده نه لګوئ نه به ژوندي ته لګوئ نه به مړي ته لګوئ نه به بت ته سجده لګوئ نو نه به د ولی قبر ته لګوئ ځکه چې سجده بغیر د الله نه د هیڅ چا دپاره جایز نه ده او که چرته بغیر د الله نه بل چا د پاره سجده جایز وي الله الله نو د ټولو نه لوی هستی په انسانانو کې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شوی دی 24 غنټې به صحابه کرام نبی علیہ السلام ته په سجده وي نه په ژوند باندې څوک خپل سجدې ته پرېښودی دی او نه د مرګ نه پس چې کوم دی نو څوک قبر ته په سجده باندې چا پرېښودی دي اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد دا الله نبی مستجاب الدعواتو دای دعا غختلی و چې ای زما الله ای زما ربا زما د قبر نه چې دینو بت م جوړوا چې دغه عبادت کیږي هغه دعا قبول ده وسه پوری چې څومره حاجیان تللی دي څومره معتمرین تللی دي نو څوک هم تا ته ونه وایي چې د نبی علیہ السلام قبر ته ما څوک په سجده لیدلی دی الله الله نو سجده صرف د یو الله حق دی نبی ته سجده شرک دی ولی ته سجده شرک دی مړی ته سجده شرک دی ژوندي ته سجده شرک دی نور ته سجده شرک دی ستورو ته سپوږمۍ ته سجده شرک دی الله الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن نور ته سجدی ملګوي سپوږمۍ ته سجدی ملګوي سجدا غ الله ته ولګوي کوم الله چې دا پیدا کړی دی چې نور پیدا کړی دی سپوږمۍ پیدا کړی دا هغه الله د سجدی لایق دی هغه الله ته سجدا ولګوا زومه مې د الله بنده چې ولی ته سجدا لګي نو هغه الله ته سجدا ولې نه لګي چې د کوم ولی الله پاک تم سجدا لګولا چې دم هغه ته سجده باندې پروت وخه چې دا ولی دومره لوی مرتبه ته رسولی دی نو هغه الله ته ولې سجده نه لګي چې نبی ته سجده لګي نو هغه الله ته ولې نه لګي چې کوم الله نبی دنیا ته نبی را لېږلی دی الله الله سجده چې دی نو صرف د یو الله پاک حق دی او انسان خو انسان دی چې مرغیم دا لیدلی دي نو برداشت نه دی کړی شوی مولا چرجک چې کله وکتل چې بلقیس او د هغې قوم چې دا ښځه د په سړو حاکمه ده او د هغې هغه قوم یې چې دی نو ورته سجدې لګوي نو راغلی دی او سلیمان علیه السلام ته ټول تفصیلي بیان کړی دی که نه خو دا خبره یې ورته کړې ده چې وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ما خزلی دلیوام او داغی قوم ملی دلیو چنور تے سجدی لگولی دا اللہ نما سوام دا کار سدیر ناشناو چی دی در رب نبغیر نور تے سجدی لگولی پوشوی اللہ تو ولی سجدہ نکی وکذا السجود ونظرنا ویمیننا
سجده حق د الله دی الله سره بده کې څوک نه شریکه نظر او منښت حق د الله دی چې د هر څه نظر منی د الله په نوم به منی د الله د تقرب د پاره به منی او چې قسم کې نو د الله په نوم به کې د مخلوق په نوم به قسمونه نه کې ځکه د قسم معنا دا مطلب دا دی که زه په خپل خبره کې دروغجن یم نو زه چې په چا قسم خورم دې مال سزا راکړي بغیر ظاهري سزا ورکولو والا صرف څوک دی حضور وایي صرف څوک دی صرف او صرف یو الله دی الله نه بغیر څوک هم داسې نشته دی چې چاله بغیر د ظاهري اسبابو یا نفع ورسوي یا نقصان ورسوي نو ځکه د الله نه بغیر په بل چا قسم مه خوره او څوک چې د الله نه بغیر په بل چا قسم خوري نو د شرک وکړه وَقَضَى مَتَابُ الْعَبْدِ مِنْ عِصْيَانِهِ دارنګ چې بنده توبه وباسي د ګناه نه نو صرف یو الله ته توبه وباسي وَقَضَى التَّوَكُّلُ وَالْإِنَابَةُ وَالتُّقَى وَقَضَى التَّوَكُّلُ وَالْإِنَابَةُ وَالتُّقَى وَقَضَى الرَّجَاءُ وَخَشْيَةُ الرَّحْمَنِ توکلم حق د یو الله د اعتماد په یو الله کې چې هغه به ما بچ کړي داغه په اعتماد باندې فتوکل علی الحی الذی لا یموت ځان وسپارا اعتماد کا په ژوندۍ هغه ذات باندې چې پاغه باندې بالکل د سر مرګ او پنا ناراضي نو تتلې نو مړی باندې اعتماد کې پاغه باندې ځان سپارل دي توکل لایق چې د نو هغه صرف یو الله دی الله باندې ځان وسپاري مؤمنان الله اکبر وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله الله وكذا التوكل دارنګ توکل چې ده دا حق صرف د یو الله دی او دارنګ انابت چې ده الله تعالی ګرځیدل حق دی یو الله دی تقوا او پرهیزګاریم دی یو الله نه بکې داغه حق دی هغه د پاره د شرک او کفر نظام بچکا وکذا الرجاء وخشیه الرحمن دارنګ بغیر د ظاهری اسباب او تما او یرا دا حق صرف او صرف د چا دی د رحمان بادشاہ نه بکې د مخلوق نه بنکې وکذا العبادة واستعانتنا به وكذا العبادة واستعانتنا به إياك نعبد زان توحيدان دارنګ عبادت چې ده نو حق دی والله ده که دعا ده نو عبادت ده که مز ده نو عبادت ده که حج ده که روزه ده نو عبادت ده څومره عبادتونه چې دي نو دا حق دی والله ده او دارنګ استعانت چې ده نو دا هم دی والله پاک حق ده اياک نعبد زان توحیدان ته چې کله په مانځ کې ودرېږي نو ته دعا کې چې اياک نعبد و اياک نستعين ته د رب سره لاس کې چې ربا خاص تا عبادت کو مونږه ستانه بغیر د هیڅ چا نه امداد نه غواړو دا دواړه د توحید خبرې دي وعليه ما قام الوجود بأسره وعليه ما قام الوجود بأسره دنیا و اخرى حبذ الركنان پدې دواړو باندې دا دنیا قائمه ده چې کله عبادت د الله جاری دی نو دنیا دا به موجود دی استعانت جاری دی نو دا دنیا به موجود دی چې د الله نه غواړي ها وعليه ما قام الوجود بأسره دنیا و اخرى حبذ الركنان دنیا و آخرت پم دی باندې آباد دي دا عبادتونه صرف د الله حق دی پیغمبر علیہ السلام حق دا دے چی ایمان پیراوڑا تعظیم کوا قدر کوا داغ پا حکم بانے عمل کوا مین و محبت ور سر کوا خو عبادت بگوری غلنکے نو دا خو پا اللہ ایمان دے اللہ اللہ دا اللہ اسماء دا اللہ صفتنو بانے وستا ایمانی دیتا توحید وی دا پا توحید بانے ایمان شو پر اللہ بانے ایمان شو پر رسالت ایمان بدائی اللہ اللہ چی دا اللہ نبی چی دے دا با اللہ را لے گلے شوی بند منے دا اللہ بند دے دا اللہ را لے گلے شوی انسان دے چی اللہ دل نبوت ورکڑے دے او دا پاگ ایمان دام دے چی سی راوڑی دی نو آغا بالکل حق و سچ دی
دا ایمان بالرسول شو د ګناہوں نه بالکل پاک دی قبل النبوت بعد نبوت او په تمام انسانانو کې بهتر انسان دی دا ایمان بالرسول شو صلی الله علیه وسلم الله الله مشن د رسول سره الحمدلله مونږ ټول پر رسول باندې ایمان راوړی دی ټول د الله پیغمبر منو کتابونه منو خو مشن نه خبر نه یو د مرګرو دا ښه سوچ دی چې دین عوام خبر شي دین مسلمانان خبر شي نبی صلی راغلی دی د نبی در علیګلو مقصد سره نو یو غټ مقصد د نبی د الله د توحید بیان دی وایي څه شی دی د الله د وحدانیت بیان دی قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد وای زمان نبی انما انا بشر مثلكم یقینا ز بشر یم ستاسو پشان انسان ما ستاسو غونه کی یوحا الیا فرق داده وحی کولی شی ما تاسو ته وحی نشی کېده چې چاته وحی کیږي هغه نبی دی نبی په تمام خلکو کې هغه څوک چې الله یې غوره کړي او وحی ورته وحی د څه خبره ده انما الهکم اله واحد یقینا خبر دادا بلندا الہ ستاسو حاجت روا ستاسو الہ دے یکیو ددی وحی خلاصہ و نچوڑ دادے چھ اللہ یکیو دے الہکم ایوے ستاسو حاجت روا مشکل کشا پریاد رس دے عبادت لائق صرف یو اللہ دے بل سوک دا غسر شریک نشتے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا سوک چی عقیدہ لري د ملاقات د خپل رب پس عمل دیو کی عمل صالح او ندی شریکی په عبادت د خپل رب سره چالره دا د نبی مشن دنیا ته د الله د وحدانیت خبره رسول نبی ټول ژوند د دې د پاره تیر کړو اگر زیده و اعلان وکاو چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلق دا کلمه وای چې بل الہ او حاجت روا نشته ده مگر یو الله دې نو تاسو به کامیاب شئ د دې د پاره بګرځیدا جهاد هم د دې د پاره کو امرتو ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ما ته حکم شوه دې چې زبد خلق سره جهاد کوما تر دې چې هغه لا اله الا الله کلمه وای د دې د پاره جهاد د دې د پاره سفر د دې د پاره شپورز مهنت چې د الله وحدانیت په دنیا کې عام شي او د توحید بیان ال مکملیږي چې داغي مقابل کې کم شرکی چې داغي رد شي د نبی علیہ السلام په دور کې چې کم شرکیاتو د الله نبی داغه شرکیات رد کړي نو مشن د نبی علیہ السلام توحید بیان اول دی او د شرک وایا د شرک رد کول دي نو کم عالم چې وای چې د نبی مشن ژوند کوما د نبی مشن چلوما نو هغه به د خپل دور کې د توحید بیان کوي د خپل دور د شرکیات وبا رد کوي او قران عظیم دا بیانای افرایتم اللات هاي هاي افرایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى الکم الذکر وله الانثى آیتا سو سوچ کړه دې په حقیقت د لات او د عزا او د منات دریم بل باندې دا درې بوتانو د نبی علیہ السلام په دور کې او دا درې واړه د نیکانو بندگانو په شکل جوړ شوی او اصل کې دا نیکان بندگانو هغه چې مړو شنو خلکو داغه په قبرونو باندې دربارونه جوړ کړل او چا داغه په شکلونو بوتان جوړ کړل
لات رجل صالح یلت السویق للحجاج. ابن کثیر لیکلی دی بخاری کم دی نیک سڑے ہو حاجیانو لے بے ستوان لمدول ورکول بی کله چې مړ شو خلکو دا ډېر ښه سړی نو خلکو له عبادت شروع نو نبی دا هغې رد کوي باقاعده نمونه ولا یادوي نو د نبی میشن داو د امام الانبیا چې د الله توحید به بیانو د توحید مقابله کې چې کم شرکیات نو هغه به رد کول نو د نبی د وارث چې د حق پرس عالمي دا هغه میشن به هم دی چې دی به د الله توحید بیانوي لوی محنت به دی لوی کوشش به دی چې اول د خلکو د عقیدې اصلاح وشي تر څو چې عقیده سمه شوې نه ده نو یو عمل هم پیدا نه ورکوي عقیده بنیادي شی دی نو دویم نمبر کې بیا میشن د نبی څه دی سنت طریقې عام کول ها نبی چې کومه طریقه راوړې ده هغه بهتره ده هغه دنیا والا ته عام کول ادمه چې کوم آیت کریمه ویلې ده په دې کې د نبی علیہ السلام هغه میشن بیانای دا دعا وا چې ابراهیم علیہ السلام غوښته وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره انا دعوت ابي ابراهیم دا دعا وا چې وایي زه خپل نیکه ابراهیم علیہ السلام هغه دعای ما چې هغه د الله نه غوښته وا هغه الله قبول کړه او ځا الله نبی را ولېګل ابراهیم علیہ السلام چې بیت الله جوړ کړ نو بیا د خپل عمل د قبولیت سوال وکړ چې الله کور خو مې جوړ کړ بیت الله الله ته زمونږ نه قبول کړه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله ته زمونږ نه قبول کړه یقینا ته اوریدونکي او پوهه بیا د اولاد لپاره دعا وکړه او د ځان لپاره ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك بیا د هغې د بیت الله د معلم او د استاد د پاره سوال وکړه چې بیت الله بغیر د استاد نه د هغې برابرې دی نشي کېدی چې خلکو ته د دین احکامات وښیي الله د دې مدرسې د دې بیت الله د دې مسجد یو بهترین معلم الله راولېږه د هغه به کار صحیح دقه د نبی علیہ السلام کار او دقه میشن د نبی نه بعد د هغه د وارثانو د حق پرستو علما هم دی ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك اے زمونږ ربا اولېږې په دې مکی والو کې رسول د دوی د جنس نه من جنسهم بشرا الله بشر پکې اولېږې یتلو علیهم آیاتک الله چې په خلکو باندې ستا آیاتونه لولي دلائل وحدانیتک مدارک وي ستا د وحدانیت دلائل ورته بیانوي په وعظ او نصیحت کې کسی او بے دلیل خبرې نه ويعلمهم الكتاب او الله چې د خلکو ته ستا د کتاب تعلیم ورکوي والحکمت او الله د سنت تعلیم ورکوي ويخلق تزکیه او صفائی په دې باندې کوي الله اکبر سلور خبرې دي یتلو علیهم آیاتک چې لولي په دې خلکو باندې یا الله ستا آیاتونه یو دویم ويعلمهم الكتاب الله ستا د کتاب تعلیم خلکو لور کوي قرآن خلکو ته بیانوي دین خلکو ته ښیي د دین د کتاب په تعلیم په شکل کې والحکمت یا الله د سنت طریقې خلکو ته ښیي ویزکیهم د خلکو صفائی او تزکیه په دې باندې کوي د دې دپاره ته نبی راولېږه دقه د نبی کارو دغه میشنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه خلکو ته د الله د وحدانیت دلایل بیانول خلکو ته د الله د کتاب تعلیم ورکو نبی علیہ السلام قرآن خلکو ته بیان کړی دی اول به نه بیانو الله پاک فرمایي چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اے زما رسولا تا ته چې سستا د رب د طرف نه نازل شوي دي نو هغه خلکو ته ورسوه. بلغ امر دی، بیان که خلکو ته ورسوه خلکو ته هغه چې تا ته ستا د رب د طرف نه نازل دي. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، کچرت دا کار دی ونکنو تا دا اللہ احکامات خلقو تا ونرسول. که یو مسلم دی پتکڑنو تا دا اللہ احکامات ندی بیان کری. نبی علیہ السلام بالکل دا اللہ ټول دین چه دینو بیان کردے. اللہ حل بلغتو حجت الوداع پو مقبان دی وی خبردار آیا ما تاسو تا دین ورسو. صحابه وی بالکل اید اللہ نبی تا منگا تا دا اللہ دین پورا پورا رسولے دے. دریزل نبی علیہ السلام وی او بیا وی اللہم فشہد اللہم فشہد اللہم فشہد. اے اللہ تا پا دے خلقو گواشا چه دای منی چه آو تا مونگ تا دا اللہ دین پورا پورا رسولے دے. دا نبی علیہ السلام کارو دا اللہ دین خلقو تا بیانوال. نبی خپل وارث تموی بلغو عنی ولو آیا ورسو اے زما صحابو زما دا طرفنا او اے تمام امت زما دا طرفنا آغا چه تاسو ته رسیدلی اگر که یو آیتی چې کم صدیز دکڑی دی نو آبا خلقو تبیانے مشن دا نبی علیہ السلام دا اللہ دین دا اللہ مخلوق ترسول نو مشن دا وارث دا نبی ابم دا اللہ دین دا اللہ پاک مخلوق ترسئی. خیاد و ساتے قرآن کے اللہ سوئی بلغ ما انزل الیک من ربکا. نبی ورسوا آغا چتا تا در رب دا طرف نازل دے. لفظ مائی راوڑے دے ما عام دے قرآن تم شامل دے حدیث تم شامل دے. قرآن دا برن راغل دے دا حدیث مانا مطلبم دا برن راغل دے. بیان داغی فرض دے ضروری دے چکم دا برن راغل دے. کمی خبری چه خلقو دا زان جوڑے کڑے دے کمی خبری چه بے سند دی کمی خبری چه بے دلیل دی داغی بیانول خود ثواب پا زیبانی گناہ دا. ونشوی بیان ضروری دے. عالم با بیان خلقو تکئی داعی با دعوت دا اللہ پاک دا دن چلی خود سشی با چلی. بلغ ما انزل الیک من ربکا. اللہ اکبر. صرف بلغ نہ دے بس ملعان باشد کے چپ نہ باشد دینی دی ویلی. آغا تبلیغ ثواب دے آغا بیان ثواب دے آغا دعوت ثواب دے. چکم دعوت ما انزل الیک من ربکا دے چکم دا برن نازل دے. قرآن دعوت چلوا دا سنت و دعوت چلوا پا یو حرب بتاتا نیکی ملاوی گی پا یو خبر بتاتا ثواب ملاوی گی. چه سمر خلق پہ عمل کے نو دمر بتاتا زان لثواب ملاوی گی. او کبھی دلیل خبر کے دا زان نے کے شرکیات بیانے بدعات بیانے نو سمر خلق چه پہ عمل کے اغم گناہگار خود دمر زان لو گناہگارے. کوئی نشوی. اللہ اکبر. بلغ ما انزل الیک من ربک بلغوا عنی بلغوا عنی ولو آیا ارسو زماد طرفنا اگر کہ یو آیتی. سند ضروری دے صحیح خبر ورسوا. الاسناد من الدین ولو للاسناد لقال من شاء ما شاء ويعلمهم الكتاب. قرآن تعلیم عام کا دا زمان دا طول ایمان دے چه دا قرآن کلام اللہ دے دا دے ہر حرف صحیح دے ہر آیت چه دے نواغا صحیح دے نپا کے چا زیادت کڑے دے نپا کے چا کمے کڑے دے. چستا ایمان دے چه دا کلام اللہ دے نو بیا خو یقینو کا چه دا دے بیان ثواب دے بیا دا دے عمل کول ثواب دے بیا دا دے ازدہ کول ثواب دے بیا اور ایدل ثواب دے کہ تکلیف ملاوشی نو تکلیف باعث اجر و ثواب دے. قرآن بیان عوام دا دے نبی کار دے والحکمہ دے نبی کار دے. سنت بیان اول
نو تبا د نبی وارث دا هم سنت طریقې خلکو ته بیانوي د نبی طریقې به بیانوي خپل سنت نه د نبی سنت د نبی طریقه والحکمت حکمت چې کله د کتاب سره یو ځای راشي مراد ته سنتي سنت څه ته ویل کېږي سنت څه ته وایي ما واظب علیه النبی صلی الله علیه وسلم او الصحابه یاد شو مواظب علیه ځکه بعض خلک د صحابه فعل سنت نه ګڼي کنه ما واظب علیه النبی صلی الله علیه وسلم او الصحابه سنت دی ته وایي چې کوم کار همیشه نبی صلی الله علیه وسلم کړی یاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کړی یو حدیث دی یو سنت دی په دې کې فرق دی حدیث ویلې کې قول الرسول فعل الرسول تقریر الرسول صلی الله علیه وسلم تا او سنت هغه عمل ته ویلې کېږي ما واظب علیه النبی صلی الله علیه وسلم چې کوم باندې نبی صلی الله علیه وسلم مشواله کړي یاد نبی صلی الله علیه وسلم صحابه مشواله کړي ګوره خبره واورا هر سنت حدیث دی وایا توجه ده هر سنت چې دی نو هغه حدیث دی خو هر حدیث سنت نشي کېدی ولې چې په حدیثو کې ډېرې مسلې دي هغه د نبی رسول الله نه ثابت دي صحیح حدیثو نه ثابت دي خو سنت نه دي یو ځل باندې په ولاړه باندې بس کل باب الشرب قائما امام ترمذی باب قائم کړی دی ولاړه باندې بس کل د رسول الله نه ثابت دي جائز دي خو سنت نه دي په ولاړه باندې واړه بول کول ثابت دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا وقت ضرورت کی جائز هم دي خو سنت نه دي بخاری کی راضی نبی علیہ السلام عرینی والا توي اشربوا من ابوالها والبانها لار شهد صدقی د مخانو پي مسکه او داغي امتیاز مسکه د پي اسکل د بخاری د حدیث نه ثابت دي لیکن سنت ندی بلکہ زمن په نسبان مکروه تحریمی دی یعنی حرام دی استنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر من او دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته ویلی دی به طور علاج او تداوی دا پای پورې خاصو بس ډیر جوابونه دی بیا خو بہرحال سنت طریقے عام کام د نبی سنت په خلقو کې عام کام نبی علیہ السلام فرمای من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شهید اجر په سنت ملاویږي چا چې زما په یو سنت باندې منګولې ولا غواله کله چې زما په امت کې فساد دی امت غ سنت پرې خو دي او نو د پاره د سلو شهدا عمر اجر دی زګه شهید خو یو ځل مړ شي شهید شي لاړ شي په مزوبان شي او د روزانه په د تکلیف تیریږي سو کوئی دا پنځپره سو کوئی دا متشدد دی سو یو اعتراض کوي سو بل اعتراض کوي دا سخت او دا تکلیفونه برداشت کول ډیر ګران دي نو زکه د سلو شهدا او ثواب ملاويږي والحکمت دیو د نبی سنت په دنیا کې عام کړي ويزکیهم الله الله دیو صرف دا آیاتونه نه وي او حدیثونه بنوي چې ګنې بس لګیا دي نو نه دیو معاشره کې ګوري دیو د خلکو تزکیه هم کوي د نبی کارو تزکیه د نبی د وارث کار بمې د خلکو تزکیه ستوي د خلکو صفای شرک نه به خلق صفا کوي د جهالت نه به خلق پاکي د بدعت نه به خلق صفا کوي د رسم و رواج نه به خلق صفا کوي د هر قبیح قول او فعل او عمل نه به خلق صفا کوي د خلکو تزکیه به کوي صفا کوي به دا څه قران به بیانای او ګوره یو مسله اوري الله الله وسا شیخ ابراهیم الله اغیب فرمایل دا سے آیت قرآن کی نور زینو کم دے سلور زی تقریبا دا سرازی یو خود دے زی کے دے بیا لگ سورہ بقرہ کے لگ رستو بیا رازی کما ارسلنا فیکم رسولا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ بیا سورہ آل عمران کے رازی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
بیا کله سورت تغابن کې مرাজি الله اکبر سلورو زینو کې دا سورت د آیت راځي خو د درې زینو کې زبردست نقطه د توجه کوه د درې زینو کې چې د تزکیه په دویم نمبر کې راوړي او دې ځای کې تزکیه په څلورم نمبر کې راوړله دې کې څه حکمت دی ای به فرمایل په الله به اعتراض نه کوي ښه خو دې کې حکمت تاسو کې چې دې کې څه حکمت د الله سره نو دا مسله واورئ الله اکبر دې درې ځایونو کې تزکیه دویم نمبر کې ده او دې آیت کې تزکیه څلورم نمبر کې ده هغه به ویل د تزکیه د پاره دو مراتب دي یو تزکیه به اعتبار الحصول ده دویمه تزکیه به اعتبار المقصود ده پوه نشوي تزکیه خو د الله مونږ ټول ته نصیب کی خو یو تزکیه ده به اعتبار الحصول دویم د تزکیه به اعتبار المقصود د درې ځایونو کې چې دویم نمبر ده دا به اعتبار المقصود ده دلته چې څلورم نمبر ده نو دا به اعتبار الحصول ده څه مطلب کور چې ته د کور نه روانېږې جلسه ده چرته اجتماع ده درس قرآن دی درس حدیث دی چرته یو مدرسې لځې جماعت لځې د عالم خوا لځې ټیک شو که نه نو ستا د راتلو پسې دویم سوچ بسئ یره جی دلته نن پروګرام دی اجتماع ده نو څه دپاره ځمه څه کوم هلته نو دا سوچ مه کوه چې خوراک به شوی تیار شوی زه به خوراک کومه دې ختمونو کې هلکه تاسو ولې کېنئ پاسئ ستړي شوي په ځای کېنئ لږونه صبر وکړئ اکثر په دې جلسو کې داسې اجتماعاتو کې بعضې خلک تر ماسې وړی نو هغه وایي چې مړه د چیو پروګرام دی چې بیا په دې انتظار چې کله به بیان ختمیږي چې زما د ترماس خالي شي ترماس نه خالی شوی نشي تللی که نه په دې انتظار چې بیان زر خلاص شي خبرې چې ترماس واخلم او کور ته ځم پرېښودی هم نشي او تلی هم نشي بعضې خلک وایي چې ډوډۍ پکې ویلا شوې ده پروګرام به کله خلاصېږي چې زه ډوډۍ وخورم زر زر هغه خوراک په ذهن کې بعضې وایي ملاقات به پکې وکړم فلانی استاد به راغلی وبینمه لیدلی مې نه دی وبوینمه د هغه ذهن کې ملاقات وي بعضې وایي مړه بس دا ګڼې خوښۍ ګڼې له به لاړ شو بعضې وایي چکر به ولګو د چکرې خیال دی نه چې کله ته د اجتماع په باره کې واورې او وی چې یو اجتماع ده پروګرام دی او هغې له ځمه نو ستا د را روانېدو سره دویم نمبر سوچ هغه به دی چې خپله تزکیه حاصله کړمه به اعتبار المقصود شو ښه راتلو نه پس بس تا سوچ دی دلته کښېنه خبرې ته سوچ کوه فکر کوه د عالم د خولې نه چې کومه خبره راوځي د قرآن درس شروع دی نو په هغه ایت کې چې کومه مسله ده د احادیثو درس شروع دی په هغې کې چې کومه مسله ده سوچ کوه چې دا کومه خبره بیانېږي دا زما په عمل کې شته او که نه نو ته به وایې چې دا خو نه شته یاره دوی باندې خو عمل پکار دی یاره که شته دی نو الحمدلله نو به اعتبار المقصود دویم نمبر خبره به د تعلیم د کتاب پسې صحیح ستا تزکیه دا سوچ بری خدا داسې نه حاصلېږي لکه ګوره ته د کور نه را روان شوی ستا مقصد د تزکیه صحیح ده که نه چې زما صفایي وشي عقیده مې صحیح شي عمل مې صحیح شي اخلاق مې صحیح شي عبادات او معاملات مې صحیح شي جنتی شمه د جهنم نه خلاص شم الله را ناراضه شي دا ټولې تزکیې دي نو دا داسې نه حاصلېږي چې بستر آلی و واپس دی نو بس ماشاءالله جنت ته بنیغ زی او تا ته 100% ګارنټۍ سره تزکیه میلاو شوه نه لکه ته کور نه ماشوم راولې توجه ده کور نه ماشوم راولې استاد جي ته وایي جي ده ته قرآن وښایه یره جي ده ته علم وښایه نو علم خو څه شی دی تا ته پته ده علم خو قرآن دی علم خو سنت د رسول الله دی نو هغه ته نوراني قاعده شروع کړې ده الف با تا سا ورته ښایي هغه ورته بیا علم الصرف شروع کړی دی هغه ورته علم النحو او علم المعاني او منطق شروع کړی دی نو دا خو هغه فضل علوم دي اصل علم خو قرآن خدا مولانا صاحب تا ته څه وایي دا نوراني قاعده مې ورته ځکه شروع کړې ده چې دې باندې قرآن اسانېږي صرف نحو معاني منطق مې ورته ځکه شروع کړي دي چې په دې باندې علم د قرآن او د حدیثو انسان ته اسانېږي په دې باندې بیا دې په قرآن پوهېدی شي دی بیا بل ته بیان کولی شي نو دغه شانه دا د دې دپاره ضروري دي چې مخکې وویلی شي داسې ده که نه الله اکبر زما والد صاحب د شیخ القرآن رحمت الله علیه شاګرد هغه به فرمایل وایي زه چې کله
پنځپیر کې ومه نو ما دا سر په بهایي او میزان الصرف دا کتابونه ویل ابتداءً موږ سره یو ملګری او مشر هغه سره وم او هغه به درس کې هم شیخ صاحب سره ناست او مدرسه کې به پاتې کېدو وای ما ته هغه استاد به ویل ضربو دا ګردان به را باندې یادو بیا به راته معنا کوله چې وهل کړي دي یو سړي په تېره شوې زمانه کې صيغه واحد مذکر غایب پهلې ماضي معلوم ما ویل دا څه قصه ده ما شیخ القرآن رحمت الله علیه به درس کوم مال به ډېر خوند راکاو چې دا ضربه صيغې به مې اورېدې وي ما باندې به بوج راوست وای ما هغه استاد ته ویل خپل استاد ته چې دا نه ویم قرآن راته وایه زه مور او پلار قرآن له رالیږلی حدیث راته د پیغمبر اسلام وایي زه په دې څه کوم چې ته ماته ضربه وایي وایي ما ته چې ولې نه وایي وایي ما ورته چې ګوره د ضربه معنا د یو سړي وهل کړي یا به یې کړي یا به یې نه کړي که وهل یې کړي ظالم دی نو ته ما باندې ظالم کیسې څه لزوتی او که وهل یې نه دي کړي نو د کتاب والا دروغ وایي نو زه دروغ کیسې را باندې یادې ما ته قرآن وښایه ما ته حدیث وښایه چې زه زده کړم زه پې عمل وکړم دې کې څه عمل دی طالبان خو اوله کې ډېر مست دي که نه انو وایي هغه ډېر وخاندل ماسخوتن شیخ صاحب رحمت الله علیه له موږ چاپي کوله ناست و سره وایي هغه ته وایي چې جي پلانې خو داسې وایي دی وایي چې زه نه وایم و شیخ القرآن رحمت الله علیه هم ډېر وخاندل وایي بیا یې ما ته وایي چې ګوره پلانیا دا ووایه او دا چې ووایې نو د دې داسې مثالي لکه کاڼي کې چې کرخه راکاږي او چې دا علوم دې نه ویلي او قرآن وایي نو داسې مثال دی لکه د اوبو د پاسه چې لیکل کوي عجیبه خبرې وې د هغې اوبو د پاسه لیکل کېږي چې وشي نو روانېږي که نه مطلب یې دا دی دا پاخه لیکل نه دي چې صرف نحوه معانی منطق دا علوم دې نه ویلي او قرآن ته کښېنې نو علم دې کمزوری او چې دا دې ویلي او قرآن وایي نو بیا د علم پوخي مضبوطي وایي مې ویلې چې ستاسو حکم یې وبیم ګنې ما خو پرېښودل نه مې ویل نو دا علوم د قرآن د زده کړې دپاره دي که نه نو اوس مقصدي خو دا نه دي مقصدي خو قرآن حدیثو خدا د دې دپاره وی چې قرآن حدیث ده شي نو ګوره تزکیه مقصودي دویم وام یاد شوه خو دا تزکیه داسې نه حاصلیږي به پس د درې کارونو نه اوس یاد شو حاصلیږي به د درې خبرو نه بعد یو به د علماو وعظونو لذي يعلمهم الکتاب چې هغه وعظ لذا هغه بیان لذا چې کوم کې د یتلو علیهم آیاتک چې د الله آیاتونه پای کې لسته کیږي د الله د وحدانیت دلایل پکې بیانېږي کسی مسی نه دا سه وعظونو لذنو تزکیه وکړي دویم يعلمهم الکتاب کتاب الله بس دکې دریم الحکمت سنت د نبی علیہ السلام بس دکې نو چې کله د توحید دلایل واوریدل کله د کتاب الله زدک کله د سنت د رسول الله زدکل نو یزکیهم تزکیه به حاصل شي حل شو مسله تزکیه بالا راځي دا څه نه کیږي که یو عالم عقیده ته صحیح ښکاري د یو عالم اخلاق ته صحیح ښکاري د یو عالم شکل صورت ته ښکاري یو عالم ته متقی او پرهیزګار ښکاري نو دا مراحل نه پاس شوی د دې مقام ته رسېدلی به اعتبار الحصول په 4 نمبر کې شو داسې نه حاصلېږي یو سړی چې مطلب ډاکټر جوړیږي نو څنګه چې کچات نه کې داخل شو سار به MBBS ډاکټر دی یا چې دی نو بس دی بیا میډیکل سپیشلیسټ دی دی به هله کېږي چې دی هغه ټولې ډګرۍ پاس کړي نو تزکیه به هله راځي چې ته دا ټولې خبرې مخکې وشي لا آیتونه د توحید واورې قرآن باندې پوه شې په سنت پوه شې نو هله به بیا ته څه شي ستا تزکیه به راشي دا کار د نبي دی نو دا به د نبي د وارثي مشن رسالت دا مشن د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د الله دین د الله مخلوق ته رسول د نبی د وارث بم دا کاری د الله دین به د الله مخلوق ته رسي مشن د رسالت د نبی علیہ السلام سره چې کوم مشن د صحابه لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد بندگان د بندگانو د عبادت نه یستل او د رب العالمین په عبادت باندې چې دینو ټینګول دا د نبی کارو دا به د نبی د وارث کاری دا د نبی د صحابه کارو مسلمانانو ورونو د دې لپاره د مسلمانانو د منظم کېدلو ضرورت دی دا جماعت په دې بنیاد وضع شوی دی جماعت اشاعت التوحید و سنت دا جماعت دی چې په هغه مشن باندې روان دی چې کوم مشن د انبیاو توحید د تمامو انبیاو مشن
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. الله وی نبی ستانه مخکې اسی رسول منګه نه دی لېږلی مګر هغه ته مونږه دا وحی کړې ده لا اله الا انا فاعبدون، نشته بل اله نشته بل حاجت روا مګر یو زم یوازې زما عبادت وکئ. نو دا ټول انبیاء مشن توحید بیانول. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دقه مشن د اشاعت التوحید و سنت دی. د دې مشن همدار چې توحید د الله دنیا کې عام شي، د توحید مقابله کې چې څومره شرکیات دي دا غیر نفي وشي. او دا اجماعي مسله ده، په دې کې هیڅ اختلاف نه کړي. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. دا خو تمام کتابونو کې و تورات کې دا مسله، انجیل کې دا مسله، قرآن کې دا مسله، تمام پیغمبرانو دا مسله بیان کړې ده. په دې کې د هیڅ اختلاف نشته. سواء بیننا و بینکم. دا د جماعت مشن دی چې د الله حق الله لور کوي. دې د پاره دی یو شوی دی. او دارنګه سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملک عام کول. تعرف الاشیاء بازدادها دی. توحید والا پیجنې چې شرک پیجنې. د دې جماعت کار دی د شرک رد چې توحید خالص شي. دارنګه سنت والا پیجنې چې بدعت پیجنې. نو د دې جماعت کار دی د سنتو د بیان سره سره د بدعات رد کول. ورونو راځي چې دا مشن موږ خپل وګڼو. دا خو صحیح خبره ده، صفا خبره. چون کې داغي د پاره درسونه د قران عام کول دا د جماعت مشن دی چې درس قران عام کړي، درس سنت او احادیث عام کړي. ځکه خلک په پیسو نه غسته کیږي، په زور نه اړول کیږي. او بیا پښتون سره دا په دلیل پوي کنه دستا غلام دی، او چې په دلیل لري په کړه په زور نه شړول. د دې لپاره د قران او د سنت درسونه عام کول دا د جماعت کار دی. قانون دا دی چې کلم یو حق ډله راوچته شوی ده، خلکو هغه قسم خبرو باندې بدنام کړي. سو کوئی دا د اولیاء منکر زیم پاغه چاله د خدای لعنت دي چې سو کولی نه مني. خو مونږ وایو چې د الله حق ولی خو ډیر لاندې دی. توجه کې زما خبرو ته ولی خو ډیر لاندې مرتبه کې دی. د الله حق مونږ نبی لم نه منو. دا څه ده کنه؟ نبی ډیر لوی انسان دی خو خدای نه دی، د خدای صفاتونه نه دي، بنده دی. او کچرته نبی په د خدای په صفات متصف کېدل نو کله چې الله معراج ته بولیو نو د نبی نه به د بنده صفاتونه ټول ختم کړي وي، الہ به جوړ شوی. الله پاک سوې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. الله نبی ته عبد وي سبحان الذي اسرا بعبده. پاک دے غزات چې بوی ته د شپې په لګي سګ خپل بندا د مسجد حرام نه تر مسجد اقصا عبد ورته ویل. ما ہوتا چې کله قرآن سورۃ بقره وایو پات اول سپاره کې د الله چیلنج ذکر کړي و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. د مقابله میدان دی. الله د نبی نوم په عبد سره یادای. نبی چې هر څومره نوې نبی دی د تمام انبیاء او سردار دی. انا سید ولد آدم، د تمام اولاد آدم سردار دی. خو بیا هم د الله بنده دی. الله نه دی، خدای نه دی، د الله بنده دی. عبادت د الله حق دی، بنده له ناروا دی، نبی له ناروا دی، نو ولی له خود ناروا دی. نو خلک وی دا ولی نه مني. مونږ وی چې څوک ولی نه مني د خدای د پلانت. خود ولی منل دانه دي چې ته خدای سره شریک کړه. څوک وی ذکر نه مني چې ذکر نه مني پاغه د خدای لعنت. ذکر خود قرآن نه ثابت دی. واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. الله ډیر ډیر یادوي دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. په ذکر کې یو ټیم هم چټي نشتا. علماء یې ک ذکر کې چټي میلاوي دي. الله به زکریا علیہ السلام له چټي ور کړی و چې هغه باندې د ټولو خبرو پابندی ده. خو الله وته وی چې واذکر ربک کثیرا. رب ډیر ډیر یادې. واذکر ربک کثیرا.
که ذکر کی چھٹی میلاوے دے اللہ با مجاہد تویلے وے چمڑا جہاد کے لگیائے او ذکر مکر پریدا وقت پل جہاد کوا اللہ وے وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون اے مجاہدینو اللہ ڈیر ڈیر یاد ہوئے دے پارے چے تاسو کامیاب شئے نو ذکر نسوک منکر دی خولی دا ذکر طریقہ شتا کنا ذکر ہوتا دا اللہ کے دا ذکر پیغمبر علیہ السلام نہ دے کڑے سر وګوره چې نبی علیہ السلام په کومه طریقه کړي دا ذکر صحابو نه دی کړي سر وګوره چې د رسول الله صحابو په کومه طریقه کړي دي قرآن کې د ذکر کومه طریقه ده واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال قرآن طریقه نه ده ښودلې منګه دغه طریقه خلکو ته خیر سو کوئی د دعا منکر دي زم چې د دعا منکر یا خود قرآن منکر دی الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة شپور دعا غواړه خو دا دعا پیغمبر علیہ السلام نو غوښتلی دعاګانې خداغه نه نقل شوې دي د نبی علیہ السلام د صحابو نه دي غوښتلي منګه جرم دار توجه دستاسو منګه دا وایي چې خلکو ذکر د الله کوي شپه او ورځ کوي خو په طریقه د رسول الله وکي منګه خلکو دعاګانې بهشکه غواړي سسته حاجتي د الله نه غواړي الله په غوښتو خوشاليږي من لم يسأل الله يغضب عليه څوک چې د الله نه غواړي الله ته غصي الله وی چې غواړي زه خوشاليږم الله وی چې څو وخت غواړي نو غواړم خو ګوره ذکر دا دعا په طریقه د پیغمبر علیه السلام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړې ده کنه چې څنګه کړې دا غشانه وکا ما او ته چې منځ کو نو پیغمبر اسلام مز نو کړې اگر سنت په کور کې کول نو دعای د جمعات کې کم ځای کې وکړه په جمع نو دغه طریقه ده چې د نبی علیہ السلام په طریقه یو کا منګه خیرات منو خو منګ یو داسې نه چې رسمي او رواجی خیرات د شریعت په طریقه باندې وکا د خپل مال نه وکا د پردي د مال نه مکوا د مړي مال ای کې د نابالغ وارثانو یې سم خیرات کوا د غایبانو یې سم خیرات کوا دا درې ورځې د غم دي طالب خلک راوړي درې ورځې تیری شنو بیا په خلکو باندې خوروا مونږ ورش په سوراتونو تلاوت کوا سورته ملک وایا سورته الف لام میم سجده وایا سورته کهف د جمعې په ورځ وایا حدیثونه ثابت خاص درم درويشتمه رمضان باندې مخاص کوا مونږ ورځ خیرات کوا د جمعې شپه مخاص کوا نو موږ ته خیرات نه مني چې موږ ورځ کوي دی نه مني چې خلک جمعې پښپ مني وي دی مني عجیب خبره ده چې موږ هر ټیم د الله پاک ذکر کوي نه مني چې خلک په میاش کې وزل کوي دی مني موږ جرم دار چې خلکو دا قران شتا اے خلکو سنت د رسول الله موجود دي دا حدیثو کتابونه موجود دي دا راواخلې چې کې سدي بس دا زمونږ دین دي كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها كم عبادت چې د رسول الله صحابو نه دی کړي بس هغه مکوئ واما اهل السنه والجماعه فيقولون كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه اهل السنت والجماعت والا وی چې هر قول او فعل چې د صحابو نه ثابت نو هغه بدعت دی ولی کدا خو نو صحابو وکړو کنه صحابو نه د خیر یو کار نه دی پاتې شوی مګر یو بل نه وته مخ کې ځان رسول صحابو د خیر کار پر خدلو نو چې صحابو نه کړي نو کم ځای دین شو قرآن کې نه حدیث کې نه صحابو نه ثابت نه نو بیا خو دین نشو کنه د دې د پارا د دې جماعت مشن دار چې وروره قرآن سنت شته دا راواخلو په دې ځان کوی د دې مرګرو کوشش دا د اجتماعات د دې د پاره دی الله دې موږ ټول په قرآن او سنت باندې پوي کی او الله دې د صحیح عمل توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین